بعضې دا نوجوانان اکثر اشعار اوري نو یاره اشعار اورېدل څنګه دي؟ بعضې خلک تپوس کوي اشعار ویل څنګه دي؟ اشعار اورېدل څنګه دي؟ نو اشعار چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي، داسې انسان خو وي کافر څه مسلمان نه وي. او ستا په بهتر جمال قسم خورم زیبا دلبره چې دواړو کونو کې به ستا غوندې جانان نه وي، او چا چې سودا وکړه د سر په بها ستا د وصال نو قسم دې دغه سودا کې به هیڅ چرې تاوان نه وي. د ما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی مالدار والی کې هیڅ باک نشتا لیکن چې انسان الله نه هېري. نننی دوه حدیث وایو. یو حدیث د اشعارو متعلق دی. بعضې نوجوانان یا اکثر خلک اشعار اوري یا اشعار وی، نو اشعار اوریدل یا اشعار ویل څنګه دي نن حدیث کې به پته ولګي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې ان من البیان لسحرا، ډیر کرتا د بیان نه د تقریر نه لسحرا جادوی. جادو مقصد دا دی چې بعد بیان کې اثر او تاثیر دومره ډیری چې ځان ته به دې راکینچ کوي. داسې دا د نبی علیہ السلام لکه د نبی علیہ السلام وینا چې به نبی علیہ السلام چې به کله تقریر او گفتگو کوله صحابه کرام فرمای وی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په سرونو باندې به حیوانان کېناستل. داسې دومره تاثیر پکې. یا یو ماشوم دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تذکره کوي، وی نبی علیہ السلام د قیامت تذکره کوله، هغه ماشوم د 7 کالو ماشوم دی، وی ما ته داسې ښکاره کېده گویا نبی علیہ السلام وی یو په موږ باندې قیامت برپا شوی دی. دومره اثر و د نبی علیہ السلام مبارک په گفتگو کې. لکه زید رضی الله تعالی عنه د ماشومو وی دا د خپل مور سره په سفر باندې را روانو، نیا نیکه کرته اوږده واقعه ده. نو دی چاته لار کې چا ډاکوانو اغوا که چې اغوا یې که نو دی بیا خرڅ که، او دی بیا د خدیجة الکبرا رضی الله عنها دی د هغه غلام او خو آزاد ماشوم، خو لیکن خلکو وی دا غلام دی پټ کړی و ډاکوانو پخوا دا شی نو په غلامۍ کې به زمانه تیروله. نو چې کله خدیجة الکبرا رضی الله د نبی علیہ السلام مبارک سره نکاح وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک له په تحفه کې ورکو د الله رسول دا زید مې تا ته تحفه کو دا بستا خدمت کوي. ټول شوک سره سبحان الله وایي. هلکه زنانو تم اپیل دی عاجزانه چې خاوندانو ته تحفې کوي، خاوندانو له په مینه محبت باندې تحفه کوي. داسې نه چې ټول عمر د خاوندانو نه غواړي، خاوندانو له ورکوي، داسې ښځو ته دغه کوي. وایي چې دغه زید به نبی علیہ السلام مبارک سره زمانه تیرولو، د نبی علیہ السلام مبارک خلی مبارکی ته به کتل. وایي چې نبی علیہ السلام به څه وي گویا د به ریکارډ کول خپل نفس کې. اخو صحابه ټول داسې وو. نو والدینو ته پته ولګېده چې د قریشو یو سردار دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک نوم دی او د هغه په غلامۍ کې زما زید زوی دی. دا پته ورته ولګېده. بس مور یې ډېره خوشحاله شوه، پلار یې خوشحاله شو، رامنډې والې د نبی علیہ السلام مبارک دربار ته چې دا خپل زوی مونږ ته ملو شي. وایي چې څنګه راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره زید ناست دی. وایي والدین داسې وو چې د بچي په غم کې گویا چې نظر یې تللی و، نظر یې کمزوری شوی و. د اولاد ډېر غټ درد یې که نه. و چې بچی یې ولیده گویا چې دوباره روح یې په مور کې پیدا شو. او نبی علیہ السلام مبارک ته وایي تاسو ډېر اکرم او کریم شرافت والا خاندان یې، تاسو ډیر شریف خاندان یې، ستاسو د شرافت دومره چرچې دي چې د قریشو کومه قافله راځي نو ډاکوان یې لوټ کوي نه. د هغې وجه دا ده چې قریش ډیر عظیم خلک دی. ستاسو د شرافت مونږ واقعات اورېدلی دي. نو زمونږ دا بچی تاسو سره دا غلام نه دی، امور یې ورته وی پلار وایي دا غلام نه دی، دا زمونږ بچی دی، خو چا د مونږ نه په قافله کې پټ کړی او دلته یې خرڅ کړی دی په تاسو باندې. نو نبی علیہ السلام مبارک خو د دواړو جهانو سردار دی، هغه چېرته کولی شي زور،
هغه وایي زه خو نه پوهېږم خو ما اختیار دی زید له ورکړی دی ماشوم له نو که دا زید تاسو سره په رضا باندې ځي ستاسو زوی دی بوی ځای ما درته بخلی دی او که نه ځي نو زما نه څوک بوتلی نه شي وی نبی علیہ السلام زید ته کتل ټول خلک حیران دي چې اوس په زید د چا انتخاب کوي والدین به اخلي محبت او عشق د ګوره محبت او عشق ته د ماشوم ګوره چې والدین به علي زما پیغمبر فرمایل کنه چې کله دوه نښې تا ته راشي یو خبره د پیغمبر راشي او یو د والدینو راشي نو نبی علیہ السلام مبارک وي والدین به خپل سیټ ته پرېږدي ما د محمد به منې دې ته عشق وي الله دې مونږ کې داسې عشق پیدا کړي هغه حاجی محمد امین وی کنه چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې انسان خو وي کافر سم مسلمان نه وي ستا په بهتر جمال قسم خورم زیبا دلبره چې دواړو کونو کې به ستا غوندې جانان نه وي او چا چې سودا وکړه د سر په بها ستا د وصال نو قسم دې دغه سودا کې به هیڅ چرې تاوان نه وي د ما محترم د نبی علیہ السلام عشق داسې دی که نه وی زید ته خلک حیران دي چې اوس زید څوک وخی وی زید رضی الله تعالی عنه چې وکتل والدینو تم او نبی علیہ السلام مبارک ته هم وکتل او د هغه اثر او د نبی علیہ السلام تاثرات داسې وو زه وایم یو انسان ته د ټوله دنیا کې ښوده او بل طرف ته د د پیغمبر په باره کې اشاره وکړه او هغه کې دومره عشق مو هغه وی دنیا پرېږده ما ته خو محمد پکار دی زما محترم وی والدین یې پرېښود او رامنډه کړه د نبی علیہ الصلوة والسلام مبارک په غېږ کې کېناسته ټول شوق سره سبحان الله هغه بچي ورته ګوري هغه والدین ورته ګوري بچیه موږ ستا والدین یو موږ ستا مور او پلار یو بچیه موږ خفه یو تا پسې بوزو دی هغه ورته ما ته د ده نه مور او پلار چېرته دا د دواړو د ټول جهان معنی د ټولې دنیا د ځمکو اسمانونو مور او پلار دی ما ته داسې مور پلار نه میلاویږي زه دا نشم پرېښودی وی نبی علیہ الصلوة والسلام مبارک چې د زید د ماشوم عشق ولیده چې والدین راغلي نبوت والا ګوت کې اوچت که او نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل ټولو عربو ته اعلان وکړه چې الله خو ماله زوی نه دی راکړی او که راکړي نو زما نه واپس اغستی دی نن زه محمد اعلان کوم چې نن نه پسه دا زید زما د محمد زوی دی زما محترم یا قرآن کې 1,24,000 کم و بیش انبیاء را مانا کم و بیش صحابه دغه سره راغلي دي د یو صحابي صراحتا ذکرم په قرآن کې نشته لیکن واحد یو صحابي دی چې هغه زید دی فلما قضوا زید منها قرآن کې الله فرمایي د زید فیصله الله په قرآن کې ذکر کړی دی او په ټول قرآن کې بیا د زید نوم راغی د ما محترم دومره الله ته محبوب شو دا ولې دا د نبی علیہ السلام مبارک د تاثیراتو د دغو جنه نبی علیہ السلام وفرمایل چې بعد خبرو کې اثري ان من البیان لسحر بعضې په بیان کې جادو غونتي تا به ځان ته کنټرول کوي یو خبره دویم خبره نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل ان من الشعر لحکمه بعضې اشعارو کې حکمتي بعضې دا نوجوانان اکثر اشعار اوري نو یاره اشعار اورېدل څنګه دي بعد خلک تپوس کی اشعار ویل څنګه دي اشعار اوریدل څنګه دي نو اشعارو کې فرق دي که اشعار د رب د ذات په باره کې د رب صفاتو پکې نو جایز چې په اشعارو کې د پیغمبر صفاتو نو جایز چې په اشعارو کې د اولیاء صفاتو نو جایز ما سوا د دې دریونه چې نه پکې د خدای صفتی نه پکې د پیغمبر صفتی نه پکې د اولیاء صفتی دا اشعار و دا جهالت ته زما محترم نور اشعار ویل جایز دي لکه حسان بن ثابت یو شاعر صحابي دی نبی علیہ السلام چې به ورته وفرم اخرجا حسان منبر ته به اخرجو نبی علیہ السلام وی اوایا اشعار هغه به د نبی علیہ السلام مبارک پشان کې اشعار وي صحابه او داسې چې اشعار څه کې خپل نفس د ځان پشان جوړ کړو امیر خسرو وی کنه بعد اشعار ای داسې من تو شدم تو من شدن من تن شدن تو جان شدن تاکس نگوید بعد زی من دیگرم تو دیگری وی د پیغمبر په جان کې ځان داسې کړو گویا د صحابه او د پیغمبر په مابین کې به پہچان نه کېده چې صحابي به ناستو او بکر صدیق به ناستو بل طرف ته به پیغمبر ناستو چا به نه پېژندل چې پیغمبر څوک دی او بکر صدیق څوک دی اشعار امیر خسرو وی تا کس نگوید بعد زی من دیگرم تو دیگر څوک پہچان نشي کولی چې پیغمبر کوم دی امتی کوم دی د ما محترم غدا سي اشعار
نو نبی اسلام مبارک او فرمایل ان من الشعر لحکمه بعد په اشعارو کې حکمت می ګوره نو اشعار داسې اشعار چې د نبی اسلام مبارک صفات پکې حسان بن ثابت ته نبی اسلام وی پاسه د ما په دغه کې صفات وایا نو حسان بن ثابت پاسه دوتی ما ان مدحت محمدا بمقالتي یو شعر حسان بن ثابت عربی کہتے ہیں وی ما ان مدحت محمدا بمقالتي د الله رسول ما حسان لسری چې ستا صفات به ذکر کوم ولكن مدحت مقالتي بمحمدي بلکې زما اشعار ته چې عظمت ملاویږي ستا په صفاتو سره ملاویږي دما زه ولې ځکه صفات ویم اشعار ویم ستا په ذات کې د الله وی یو کسو د نبی اسلام په ذات کې به اشعار وي ما وی اشعارو کې بعد کې حکمت نبی اسلام فرمایي هغه نه چې لیلا داسې شو لیلا ښکته شوه دا خو ګمراهي او دلالت ته ګورئ دې سره انسان بعض ټایم کې کفر ته وځي د هغه کفري الفاظ دي پکې الله دې وساتي بعد خلک وی اکثر ډېر په شوق سره مو وي هغې باندې حکمت والا خلک وی یو کس په د نبی اسلام مبارک په شان کې اشعار وی او داسې اشعار به وي چې جړل به وسره چې د الله رسوله کومه یو ورځ به زما روح خو روزانه ستا د قبر مبارک او زیارت دیدار کوي د الله رسوله خو کله به داسې یو شعر جوړ کړی چې سره زما د وجوده زما روح ستا د قبر زیارت وکړي او زما دا سترګې ستا د زیارت دیدار وکړي هغه به کوم ورځې داسې اشعار یې ویلي وی یو مکملو شوه وی مدینې منورې ته را روانو هغې بادشاهي وقت له په خوب کې راغی چې دا سړی ګورې مدینې منورې ته راپرې نه دی خبرې ته توجه کوي د ما محترم اشعار یې ډېر زبردست اشعار وي هغه باچا چې راپاسې د ویې کتل په ګیټ یې شرطه ودروله چې هغه کس یې لاندې که ویسته په دیکو باندې خو هغه کې خو عشق واچته بندېده بیا راننوته بیا ورته خوب کې ښکاره شو بیا یې ونیو بیا یې وشړه ډېر یې ورټه ویې کنځدګي یې ورکړې ویې شړه په درېیمه پیروله نبی اسلام مبارک راغی وي ظالمه دا ما ته دا نه ویلې چې ته دې ورټه ما تا ته دې دپاره ویلي دي چې دې وشړه قسم دې د داسې اشعار جوړ کړي دي که دا اشعار د زما په قبر مبارک باندې ولیستل وی زما د خدای په ذات باندې قسم چې د قبر نه ورته لاس را بار کړم د ما محترم د داسې اشعار ویلي دي وی دې دپاره زه یم د امت دپاره فتنه ونه ګرځي دا ګورې بزرګ او زما عاشق دی احترام یې وکړه خو دننه مه راپرېږده ځکه زه نشم ټینګېدی ما ووې نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایل ان من الشعر لحکمه بعضې په اشعارو کې حکمت نو ما ووې چې د خدای صفتي پکې د خدای اشعار د خدای په شان کې اشعار جایز دي د پیغمبر په شان کې اشعار جایز دي او د اولیاو په شان کې اشعار جایز دي ما سوا د دې نه ضلالت او ګمراهي د الله ته موږ وساتي حدیث ته وکړي ان من البیان بشک بعضی د بیان نه لسحرا خامخا جادوی ان من الشعر بشک بعضی د اشعارنا حکمتا حکمتی واخر دعوانا الحمد لله سبحان ربی الاعلی ختم شي نو بیا به د سرنا یو پیره وایو ښه سبا انشاءالله خوښم ده سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زما چلوے دے سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زما چلوے دے سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زما چلوے دے یاد بشی انشاءاللہ کرنا چاہتا سا مسئلہ کے اشکال شتا توجہ مخرابے دیکھوا توجہ کوئی دی موز بکی توجہ کوئی دیکھوا جی چاہتا سا مسئلہ کے اشکال شتا جی امین الحمدللہ رب العالمین اللہ منگ چکم درس اولستو خدای خپل دربار الہی کی قبول و منظور کی دا دید درس پا برکت پانے حاضر مجمع تا خدای پا نظر در رحمت شفقت الفت و محبت پانے خدای اگورے اللہ ستا رضا لراغلی دی سپینگیری دی پاکی معشومان دی خدای نوجوانان دی دی قسم پریشانی دی اللہ پا خپل دست قدرت ختم کی اللہ دا دی قسم مشکلات دی دردون دی بصیبتون دی اللہ پا خپل دست قدرت ختم کی اللہ پا ظلون کی قسم شریع حاجت دی اللہ دا خپل درنے پورا کی اللہ دا دی قسم مشکلات دی پا خپل دست قدرت خدای ختم کی حاضر مجمع تا خدای پا نظر در رحمت بانے اگورے اللہ پا کی سپینگیری ناسی خدای عمر کی برکت واچے کم خلق خدای دا دی کلی نوجوانان وفات شوی دی خدای سپینگیری وفات شوی دی امتیاز والدہ وفات شوی دی دعا وتو کے چھ اللہ قبر دا جنت تا باغیچونا باغیچو گرزئی سمر خلق پدا کلی کی وفات شوی دی اللہ قبر دا جنت تا باغیچونا خدای باغیچو گردے
څومره جم دي الله تی په عمر کې برکت واچي خدای عمر ته خیر کې د دې کتاب په برکت باندې د هر قسم آفات او بریات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي دا کتاب د دې مجمع د پاره د جنت ته دن کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي چا باندې قرضونه دي خدای د دې کتاب په برکت ختم کې الله په وخت ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله